خلک چې هغوی باندې سپونې وي او یا د چا لاس یا په نور وجود باندې خارش وي، یعنی خارخ. دوستانو دا ډېره مجربه وظیفه، قرآني وظیفه ده او دا تاسو په شوق او ذوق سره زده کوئ. نو انشاءالله العزیز په 3 ورځو کې به تاسو ته د دې معلومات کیږي چې الله ورسره شفا او صحت ورکوي. یو پیره سورة فاتحه سره د بسم الله نه تر ولضالین آمین پوری به ووایي. د هغې نه بعد به بیا 3 کرته سورة اخلاص سره د بسم الله نه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا به 3 کرته سره د بسم الله نه وایي. د دې نه بعد به بیا د دې صورت نه بعد به بیا درود ابراهیمی به وایي 3 کرته سره د بسم الله نه. دا کوم درود چې موږ تاسو په مانځه کې وایو. دا هغې نه بعد به بیا د قرآن عظیم الشان دغه آیت مبارکه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا. 3 کرته به دغه آیات سره د بسم الله نه وایي. بیا به دوباره سورة فاتحه به بیا نه وایي. بیا به 3 کرته سره د بسم الله نه قل هو شریف بیا وایي، قل هو الله احد سورة اخلاص. او 3 کرته به بیا هم دغه درود شریف سره د بسم الله نه وایي. او 3 کرته به هم دغه آیات وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. دا به 3 کرته وایي. او د کوم ځای باندې چې سپونې وي یا خارخ وي او یا وجود دی پټکی کوي هغه اوبه کوي، دا به هغې باندې چوف کې انشاءالله 3 ورځې به چوفکایي ور باندې 3 ورځې به دمایي ور باندې انشاءالله العزیز چې الله به صحت کامله او عاجله در نصیبوي. او دغه وظایف دا یقین تاسو به یقین کوئ، یقین به ور باندې لرئ چې الله به ماته په دې باندې شفا راکوي. عقیده او یقین دی چې برابر وي او 5 وخت ورسره پابندۍ سره مونځ کوي په جمع سره، نو انشاءالله العزیز چې دا به داسې کار کوي داسې کار لکه څنګه چې ستا ګمان وي مکه شان به کار کوي. نو دوستانو دې سره دا څومره وظایف چې نور علما درته ښایي او که مونږ یې درته ښایو، نو دې سره به تاسو 5 وخته مونځ په خپل ټایم باندې ادا کوئ. ګوره د ګناه نه، د غیبت نه، د سود نه، د حرام مال نه به ځان ساتئ. ګوره داسې نه چې ته وایې به زه به غیبت کوم، ګناه به کوم، سود به کوم. بیا بعضې خلک وایي زما یاره دا وظیفه خو ما ډېره وکړه کار یې ونه کړلو. نو چې کله ستا یقین ور باندې برابر وي او ته د ګناهونو نه ځان ساتې، د غیبت نه، د غلا نه، د زنا نه، د دروغو نه، نو هله به دا وظایف کار کوي. او که چا دغه اعمال نه ځان نه ساتلو نو بیا وظیفې ور باندې اثر نه کوي. دغه ویډیو دوستانو مخکې د ثواب په نیت باندې د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې فایده عامه او مرتبه شي زموږ او ستاسو مسلمانانو په مابین کې.